منفی گردانه ده و مسمى بنفی جهد و در آخری چند صیغه جزم کند اگر حرف علت نبود اگر بود بیافگند چنانچه در لم یدعو دا د مضارع د عواملو ذکر کوي نو مخکې د لن ذکر وکړو چې هغه مضارع کې معنا د نفي پیدا کوي په لفظ کې هم عمل کوي نصب ورکوي او کوم ځای کې چې نون اعرابي دی هغه ساقطوي او دارنګه معنی مستقبل ته نقل کوي او په معنا کې تاکید راوړي گویا په لفظ کې عمل دی او په معنا کې هم عمل دی هغه پسې د لم ذکر کوي چې دا لم هم یو حرف دی او یو عامل دی د عواملو د مضارع د جمهور په نسبت باندې دا لم دی لکه څنګه چې لن یو مستقل حرف نو دا لم هم یو مستقل حرف دی او د فرع په نسبت باندې دا لا نو دا الف دا په نون بدل شنو لم کې نه جوړ شو بهر حال غوره قول د جمهور دی چې دا مستقل حرف دی لم د دې عمل هم په لفظ کې مشته او په معنا کې مشته د مضارع په لفظ کې عمل کوي د مضارع په لفظ کې دا عمل کوي چې جزم ورکوي اعراب ته نه لري تاسو خیال دراله جزم او په معنا کې دا عمل دی چې د دې ماضی د دې مضارع معنا ماضی منفی ته نقل کوي څه دې نقل کوي ماضی منفی د مضارعیت هغه معنا ته نه لري شيخه تاسو خیال دراله هغه فرمایي څه مشکل نه دی ولم بمانا ماضی منفی گردانه ده لم مدا مضارع په معنا د ماضی منفی باندې ګرځي او مسمى بنفي جحد او دا مسمى کولې شي په نفي جحد باندې جحد انکار کول او بیا هغه انکار چې هغه ته د فارسی اصطلاح کې دیده دانسته انکار وي دیده دانسته انکار دا مطلب چې ته په یو خبره ښه پوهېږي او بیا انکار کوي خبره پوه شوې نه مني دیده دانسته انکار نو دې خو هلکه په دې خولې باندې نه شي ویلی چې دا زه نه منم دې په زبان قال سره نه وایي زبان حال سره وایي زبان قال سره نه وایي زبان حال سره زه تا نه تپوس وکړم چې هلکه ته د شیرګړ نه رالې ته وایې او زه وایم په شیرګړ کې اکسیډنټ شوی و سوزکې چې کوم دی په پل باندې اورېدلی و په هغې کې 40 کسان مړه وو 50 پکې زخمیان وو خیال دې راغله 10 پکې بچ وو نو ته وایې چې نه دا خو نه دي شي اوس تا لیدلي په خپلو سترګو باندې لیدلي په خپلو سترګو باندې او بیا ته انکار کوي نو دې ته دیده دانسته انکار وي مونږ یو ځای ته لاړو یو ملګري خوار شوی ټوټې شانتې وو هغه ته یاره مونږ چې راتلو که نه د بهادر خان بلي پول سوزکۍ واورېد سوزکۍ په پول واورېد وایي 20 کسان پکې په اعصاب مړه شو چې یو 15 کسان پکې زخمیان وو څه ښه وه څه پکې بچ شو خلکو راغلي ایو میں عقل د ډوډۍ سره وخوري یا د عقل ټوکړې په سوزکي کې دونه خلک راځي چې شل پکې مړه شو په اعصاب باندې او 15 زخمیان دي په هغې کې ځکه کسانو حالت نازک دی
کولس پنځلس پکې بچي دا سوزکې او که دا ریلګاډي دا سوچا ته راغله موږ سوچ نشته سوچ په دې لاره چې موږ روان یو یو سړی به د سړک په میز باندې روان وي خپل ځان له به لګېږي څه به وایي او د ګاډي د ارن نه به بچ وره پوه شو نو زه بیا تاسو ته وایم چې بچی ځان کې په خپله بچ کوه بچ کوه ګورئ چې خلکو دماغ خراب شوي دي دا ټول لیوني دي چې لیوني دي او لیونو سره خو به د ځان نه سمېږي نو دا دیده دانسته انکار پوه شوې نو سوچ به هم خبرې لګیا چې په سوزکي کې دونه خلک راځي او که نه راځي اوس راشه اوس چینچي ده چې نو هغه ده دا لفظ دیده دانسته انکار کوي دا لم نه دی ټول ورانې په دې لم کې دی دې د دیده دانسته انکار کوي صیغه ده د مضارع د حال او د استقبال لپاره حال او دا لم خوار شوي پکې دا کار وکړو چې استقبال او حال خو یې ته لرګ خدای را واپس که ریورس ګیرې ولګو نو ماضي ته یې راوستو بیا په ماضي کې منفي کړله نو دې ته وایي دیده دانسته انکار دې ته وایي جحد جحود هم ورته ویلی کېږي جحد هم ویلی کېږي ښه وجحدو امریانو انکار خبره باندې پوه شوې دیده دانسته انکار یې وکړو نو دې ته نفي جحد وایي و در آخر 4 صیغه جزم کند په آخر د څلورو صیغو کې جزم کوي د دې څلورو صیغو نه تاسو ته ما ویلي چې مراد ته هغه څلور صیغې هغې ته د مفرداتو صیغې وایي یفعل تفعل افعل نفعل خیال کې راغله دې کې جزم کوي لم يفعل لم تفعل لم افعل لم نفعل اگر حرف علت نبود که حرف علت پکې نه اگر بود که حرف علت پکې او به وخت هغه ورځي چنانچه در لم يدعو لفظ دینا نو دې يدعو کې د دې نه مخکې اصل يدعو او هغه و باندې زما ثقيله هغه تل شوی ده د ثقل د وجه نه يدعو پاتې شوی کله چې په لم راغی نو دا خو لم خدا کار کوي چې حرف د حرکت ساقطي ضمه ساقطي فتحه ساقطي جزم راولي هغه نشته نو هغه واو چې هغه مناسب د ضمې دی واو مناسب د ضمې دی خبر باندې پوه شوې واو هم شفوي دی ضمه هم شفوي ده نو دا د هغې سره مناسبت لري څه سره لري مناسبت نو واو یې حذف کړو تا له به کتابونو کې راشي تا به ویل چې فتحه چې کولی دا مناسب د الف ده او کسره مناسب د ی ده او ضمه او دا خبره به دې اورېدلي چې د دوو فتحو نه یو الف جوړېږي اورېدلي دا د دوو فتحو نه او د دوو کسرو نه او د دوو ضمو نه دا د ذهن نه وباسي دا دروغجنه خبره ده دا څه ده د دوو فتحو نه الف نه جوړي فتحه حرف دی حرف لالا کسره حرف فتحه حرکت دی او کسره حرکت دی او ضمه حرکت دی او الف او ی او واو دا څوک دي حروف دي د حرکاتو نه حروفو نه جوړیږي مثلا پوه شوې د غوا نه وایې نه جوړیږي او د ګډ نه ګډه نه جوړیږي که جوړیږي که ته وایې چې زه به دا اسباب لرې کوم چې اسباب لرې کړه هغه بل شی ولې کوم هغه جدا نوعه ده دا جدا نوعه ده هغه جدا نوعه ده دا جدا نوعه ده هلکه د دوو ښځو نه د دریو ښځو نه سړی جوړېږي قایم مکان کېدل جدا څیز دی شوده بچې ته خوله دې ورانه کړې جوړ د دوو ښځو نه یو سړی جوړېږي د دریو نه جوړېږي د لسو ښځو نه یو سړی جوړېږي نه جوړېږي چې دغه به ولې د کوم ځای نه راوړي دغه به ولې راوړی شي ونه خبره پوه شو که وایې د کپړې به ولې جوړ کړم یا به له اسپنجو جوړ کړم چې پاس دی نو هغه دغه به د کوم ځای نه راوړي
بیا به پکې دغه قوت څنګه اچي دا قوت به پکې څنګه اچي هغه خو دلته پنډوکې ته نه دی شي خبره باندې پوه شوې بیا بچی راوړی شي که نه شي راوړی بیا بچی به په کوم طرف راوځي د هغې لار شته نو د یوې نه وایي د بلې نه وایي نه جوړېږي دا ته حقیقي خبرې کومه خیر دی خان د نه سم ورغاړه زما در باندې پوهېږې مطلب باندې ما د طالبانو داسې مقار پخوا به راته پخوا به طالب چې لږ ورانې وکړه که نه وسه ستا دنیا د کابل سره ورشي اوس طالبانو لپاره نه راځي خبره باندې پوه شوې دېرش کاله وشو څو چې ما به طالب ته کار نه دی ما طالب ته غوسه نه دی کړې ولې دا د الله نیازبین دي دا د الله نیازبین دي که تاسو وایې که نه وایې خو مړه چې ډېر بې خونده طالب یې شنو خدای وایي اکریمو حملة القرآن اکریمو ان الملائکة تضع اجنحتها رضا لطالب العلم دا یې نه دي ویلي چې للمبلغ چا لطالب العلم هغوی زموږ حدیث راغوستي ځان په ځان یې چسپان کړي کېنئ مړه زموږ حدیث دی پیغمبر اسلام موږ دپاره ویل نو دا ما د کار نه دی امیان ته کار کوم امیان یې بس راولي دا استاد بې دا داسې نینې کېدم خو هغه یو چې کوم دی نو وایي چې هغه خو فالج والی دی اوس خبرې نه شي کولی مې نو خدای دې زر زه خو یې راوکړم خو غږ مې نه شو د دې وجې نه مې غږ نه کړو چې سړی پکې دا جوړه شوې ګنې هغه سړي مې په طبیعت پوه شو چې هلته دا مولا په چاریان نه پرېږدي خو خیر د امیانو ته کار راځي یو راغلی او ما ته تا ته پټه خبره طالبانو او مېلمانه طالبانو سب یو پکې مېلمه وو ټول څلور پنځه شپږ کسان وو اته کسان وو ټول بهر راغله مې په پټه خبره کوي چې چت شوی دی ښځې لنګېږي یو راله د نظر تعویض وکړ یو راله د دوکان د کاروبار تعویض وکړ بل واده مې نه کېږي د واده بل دا ویښته مې نیر یه په ښځه دا ټول طالبان وایي دې کې د پردې هغه ته مې دې کې ما ته د پردې څه وښایه د نظر تعویض د پردې دی او دا د کاروبار دا د پردې دی او دا چې ما دغه داسې تعویض راله وکړو چې خدای راله ښځه راکړي دا د پردې ده وایي ته سړي شوې انسانیت درکې شته که نشته په خبره پوهېږي که نه پوهېږي مېلمانه دي په ما باندې بار وکړ نو خدای دې میراث کړي چې میراث شي نو خو د هغې په ملک کې به دی هغه طالب به مې راشه هلکه نور مې مازغه خرابېږي جلاله راشه باید دې ښځه بکې له وکړه پنځه روپۍ په دغه کې نه راکېږي شکرانه که شکرانه راله ډېره راکول یو 15 زره راکول نو خیر دی مړه نوره خبره نه ده طالبان به ورته ډېره وارابېټ ته شکرانه هم نه راکېږي څه مې درته وایي ما ته څه پته ده نو یدعو هغه زما دې تلې ده نو دا واو دا مناسب څه شی دی د زمونه واو نه جوړېږي د کسرونه یې نه جوړېږي مناسبت شته مناسبت څه شی شته مناسبت شته دی په مطلب باندې پوه شوې چې هغه شفوي دی دا شفوي دی هغې کې انفتاح ده په دې کې انفتاح ده په کسرې کې انکسار دی په یا کې انکسار بس دغه مناسبت دی یاره نو ته به سوار د هغې نه بیا چې کوم دی نو علي به واو یې جوړې نه جوړېږي دی لکه څنګه چې د دغه نه جوړېږي او دغه نه جوړېږي په مطلب باندې پوه شوې ما ته مناسبت ټکې وي دا د هغې مناسب دی لهذا دې لم ته ټینګ نه شو نو دا یې ووې جوړه کړو نو لم یدعو پاتې شي دا په مفرداتو کې به دا ورځي ونون عربي را بیا اندازه نون عربي ساکت دی نون عربي یو نون دی چې تسنیو کې راځي څلورو کې
واحده مؤنثه مخاطبه کې راځي او دو جمع مذکر کې راځي. دو جمع يفعلان تفعلان دا کوم نون چې پکې دي ته نون اعرابي وي. يفعلون تفعلون دې ته نون اعرابي وي. تفعلين دې ته نون اعرابي وي. الکه نون اعرابي ورته ولي وي. وای دا ورته ځکه وي چې دا مضارع چې کله خالد د عواملو نه، مضارع چې کله خالد د عواملو نه دا مرفوع ده. لم پې نشته، لن پې داخل نه دی، نو دا څه ده؟ مرفوع ده. اوس رفع په یفعلو تفعلو افعلو نفعلو کې خو شته، ښکاري پکې موږ یې وینو راتلی شي بې هغې کې چې آخري کې کوم حرف دی لام، یضربو کې با، ینصرو کې را، هغه تحمل د ضمې کولی شي، هغه محل د اعراب دی. خو چې کله تا تسنیه کوله نو تسنیه یفعلا تفعلا دی، یفعلا په دې الف باندې ضمه نشي راتلی. دا دی الف، الف وایي هغې ته چې ساکن بې ذوقته زبان دی، داسې ساکن دی چې ژبه پرې نه تنګېږي. ما لا قال خیر کې براله که دې باندې ته ضمه راوسته نو بیا به الف الف پاتې نشي، دا الف به چې کومه دی دا به حمزه وګرځېږي، الف به څه وګرځېږي؟ دا به حمزه وګرځېږي. نو دا تحمل د حرکت نشي کولی. نو چې کله تحمل د حرکت نشي کولی، خو تحمل ضمه د بل څه خو نشته که نه، مطلب باندې پوه شوې؟ نو هغه پرې راتلی نه شي. چې هغه پرې راتلی نه شي نو موږ ولګېدو په حروفو زوایدو کې مې یو حرف را پیدا کړ. په حروفو زوایدو کې یو حرف هم داسې را پیدا کړي چې د هغې مناسبت چې کوم دی هغه د ضمې سره شته، مناسبت هغه نه و مګر نون. څو؟ نون. نون چې کوم دی هغه د هوا د خیشوم نه د پوزې نه ادا کېږي، او دا وو الف او یا دا د دې خولې د دهن د هوا نه پیدا کېږي، او د دې حروفو علت و مناسبت د حرکاتو سره، نو د نون مناسبت هم د حرکاتو سره راغلی. مناسبت دی یو د بل مناسب شي، بل د بل مناسب شي. خبره پوه شوې؟ لہذا نون راوړو. اعرابي ورته ځکه وي چې د اعراب قایم مقام دی. اعرابي ورته ځکه وي چې ما یې تا ته هغه وجه وویله، یعنې مولیان مختصر کې وایي دا د رفع قایم په ځای باندې راغلی، بس نون اعرابي ورته وایي. او ما یې تا ته هغه جر ولټولې، که پرې پوهېږي که پرې نه پوهېږي سر دیوال نه راواچوه. تاسو خیال ته راغله نو یفعلان تفعلان دې کې نون اعرابي دی. چې نون اعرابي دی نو د لم کار دا دی چې اعراب لرې کوي، رفع لرې کوي. نو چې څوک د اعراب په ځای باندې راغلی هغه هم لرې کوي، څوک چې د اعراب په ځای راغلی هغه هم لرې کوي. نو نون د اعراب په ځای راغلی نو نون یې لرې کړه. نو لم یفعلا، لم تفعلا، لم یفعلوا، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعلینا. نون به نه وي ورسره ښه. البته دوه ټکي پاتې شو، یفعلن تفعلن. یفعلن د جمع مذکر غایب صیغه او د جمع مؤنث مخاطب صیغه، هغې کې هغه نون خپل دی، ښه ضمیر دی، هغه اعرابي نه دی. نو هغې کې به لم یفعلن او لم تفعلن وي. خبره پوه شوې؟ چا صیغې دي؟ د جمع مؤنث، د جمع چې مؤنث هم شي او جمع شي، نو خدای دې ورته ټینګ کړه چې جمع هم شي او مؤنث هم شي. خلک د یوې نه په تېښتې دی، اوړه ګران دي. مطلب باندې پوه شوې؟ هلته زموږ کلیوال دی، هغه ته مې نه کړی ستا د خوب تر زوی، هغه ته مې ټول ټوکې کول. هلکه مې څنګه چلېد؟ یو بل واده دی که څه وایي موږ به یوې راله غاښونه مات کړ، ته وې د دویم به مړ پوره نقلي دی که وی هغه یوې راله غاښونه مات کړه، غاښونه یې وتېږي که نه، وی هغه یوې راله غاښونه مات کړه، ته وایې چې کوم دی د دویمې غم وړی کمره پوه یې وړم بې ګران دي. څه کې ورسره تاسو خبره باندې پوه شوئ؟ بیا بیان نحو لم یفعل چون نون ثقیله در آخر مضارع بالا میں تاکید در اول آ دراری. هر کله چې نون ثقیله
په آخر د مضارع کې سره د لام تاکید راوړي په اول کې نون عربي را حذف کني نون عربي به حذف کې واو جمع واو د جمع کې ما قبل یا مضموم چې ما قبل مضمومي وایا مؤنث حاضر او یې د مؤنث حاضر را کې ما قبل ا مکسور چې ما قبل مکسوري به وګني دا به حذف کې ګور د تاکید د پاره په دې مضارع کې دوه ټکي د مضارع سره مستعملي معا یو لام تاکید د پاول کې راځي یو نونی تاکید د په اخر کې راځي دا دواړه اکثریت معا راځي یعنی په یو ځای باندې راځي لکه موږ وایو یضربو نو په دې چې موږ نونی تاکید ثقيله راولو یا نونی تاکید خفیفه راولو نو په اول کې بل لام تاکید راځي لا یضربن سبو لا یا لا یضربن نونی تاکید خفیفه وکړه نونی تاکید ثقيله وکړه دواړه کې راځي چې کله دا نونی تاکید ثقيله راغی کنه نو په دې مفرداتو کې دا کل جز د کلمې په مفرداتو کې کل جز د کلمې چې کل جز د کلمې نو د دې سره دا کلمه مبني شو دې سره کلمه مبني شو د جوار په وجه د گاونډګرۍ په وجه باندې د جوار په وجه یو لفظ د بل لفظ په وجه باندې غیر منصرف کیږي او منصرف چې غیر منصرف منصرف کیږي سلاسلا و اغلالا قرآن شریف کې دی ویلي دا ټکی ورکې راشي سلاسل دا صيغه چې کوم دی د متعلق دا اغلالا د ملګرتیا په وجه باندې په تنوین راغی کنه نه کله کومراله نو چې بیا یو لفظ د بل سره جوخ شي متصل شي نون تاکید ثقيله دا مبني دی ځکه چې حرف دی نون تاکید ثقيله مبني دی ځکه چې حرف دی او دا متصل شي د یضربو سره اگر که مضارع د معربه ده او دا د اتصال په وجه باندې مضارع مبني شو نو ما قبل د نون تاکید ثقيله نه په مفرداتو کې با مبني په فتحې باندې سوي لا يضربن بوي سوي لا ازربن لا نضربن لا تضربن دا سوي نون عربي با دلته وونو اخر کو چې کوم ځای کې نون عربي راغلي دي لکه یضربان یضربان تضربان چې کلام په پاول کې راغلي نون تاکید ثقيله په اخر کې راغلي نو نون تاکید ثقيله سره د صيغه بدل شو نون عربي لاړ نو لا یضربان لا تضربان لا تضربان خیال کې مراله دا خبر دقل د پوری یاد اوساته د کې ستا اعتراضونه دي خدای دې نه چې وی کې خیر دې زه به تکو مو بیا به جواب وکړو هم لور د کور هم زوم د کور خبره باندې پوه شو بیا لاشه جمع ته لاشه یضربون تضربون نون عربي خو بخامخاز ځکه نون عربي او نون تاکید ثقيله دا د یو بل سره منافي دي نو دوه منافي په یو ځای کې نشي جمع کېدلی یو مبني دی او یو د اعراب لپاره دی یو مبني دی نو دواړه جمع کېدلی شي یو سیز معرب او مبني دواړه کېدلی شي یو سیز ښځه او الګ دواړه کېدلی شي ښځه نه چې نه رشته تاسو خیال ته راغله شپه او ورځ دواړه آن واحد کې کېدلی شي نشي کېدلی لالا اوس چې دلته کې نون عربي خو لاړ لام تاکید دراوس او دوی تاکید ثقيله دراوس نو لا يضربون څه شي دا ما چې څنګه تلفظ وکړو کومولیان لګیدل ولکه دا و ثقيل دی دا ورانه جوړي دا تلر کا ما قبل قاسم زمر راغلی دا اکتفا په هغه زمي او لا يضربون وشي دا لا يضربن سره التباس تر عزیزه که الته کې چې کوم دی د نون تاکید ثقيله نه مخکې په باب فتح راغلی دا او دلته په زمر راغلی دا بس خبره ختم ده نو لا يضربن لا تضربن جمع لا تضربن لا دا اصل کې تضربین نون عربي دلان د نون تاکید ثقيله په وجه لا تضربین خو بیا به بلرکه ثقيله ده ما قبل د کسره شته اکتفا او پس کسره ده ما قبل وکي نو لا تضربن بشي سو بشي لا تضربن بشي په دې خبره باندې پوه شوې دا اعتراض برازي مراحل روان کوم دي مراحل کې براشي چې دا نوري تاکید ثقيله په
دې تسنیو کې راغلی دی. دا انتقاد ساکنین علی حده ده علی غیر حده ده دا باندې وایي مراحه کې بیان ساتي کمه ونه وي نو بیا ما ته وایي چې مولا دروغ دی ویلي تاسو موږ خبره ونه کړه کوم به درته ان شاء الله ها حکم دی مراحه کې ټولې خبرې په یو ځای مزه کوه مطلب باندې کوم چې په یو ځای مونږ بلا کېږي لږونه صبر وکړه ها چې دا نورې تاکید ثقيله په تسنیو کې او په جمع کې راشي نو د دې الف او د نون التقاء ساکنان على حده ده غیر حده ده واو او د نون التقاء ساکنان على حده ده على غیر حده ده اختلاف د مولیان په کې د مثال او کوفیان ان به وایو ان شاء الله مخکې راشي نون عربي وهو جمع کې ما قبل ا مضموم مستوى مؤنث حاضر لكن ما قبل ا مكسور به ونون وبعد نون فاعل الف فاصل درالي او پس د نون د فاعل نه الف په فاصل راوړي نون د فاعل د په دوو سیمو کې راغلي جمع مؤنث کې غائب او حاضر وي لکه یضربنا او تضربنا دې کې دا نون چې کوم دی دا نون عربي نه دی دا نون د فاعل ضمیر دی د فاعل تاسو خیال ترا یضربنا تضربنا کله چې په دې کې نون تاکید ثقيله راوستو نو د دې دواړو د دې نون چې دا فاعل دی او د هغه نون چې نون تاکید ثقيله دی دا غي په دې مینس کې به الف زیات نو لا یضربنان لا تضربنان الګ دا وایي دا صيغه خاصه مبدا او ثقيله و دا الف د کې ول راوست نو یو خدا دا چې د ثقل خبره کې بکم لفظ کې چې ماده راشي نو هغه ثقل ختمي ماده چې راشي ماده به یعنی کنه الف ماده دا راشي چې په خپل ساکن وي او ما قبل د جنس حرکت وي نو یو خدا دا چې ثقل نشته پکې استاد دې اعتراض خبره جواب شو چې دوی ثقل پکې نشته دویمه خبره دا ده چې دا راولي ولي اخر ته ثقل پکې دی یا نه دی پکې ثقل خپل کار کوي خدا پکې ولي د الف راولي وې د الف پکې ذکر راولما چې دا درې واړه نون زائد دي فاعل نون دی منم چې فعل بغیر د فاعل نه نه خو جز د فاعل نه دی کله جز د فعل نه دی جز د فعل خو په ضربه کې زواد ریبی دي یضربو کې چې کوم دی زواد ریبی دي نو دا نون پکې زائد دی کنه په دغه اعتبار زائد دی یو دا او دو نونونه هغه د نون تاکید ثقيله دي نو درې نونونه زائد په کلام د عربو کې مستکره دي یعنی بد ګڼل کېږي نو دغه د فاصلې د جدا کولو لپاره په مېز کې الف راوست نو لا یضربنان نه لا تضربنان نه دای پکې وي خلاص وما قبل نون ثقيله در تسنیه و جمع مؤنث ساکن بود ما قبل د نون ثقيله په تسنیه کې او په جمع مؤنث کې مساکین وي ځکه چې ما قبل د الف دی کنه لا یضربان د نون تاکید ثقيله مخ کې الف دی ساکن دی لا یضربنان ساکن دی و در جمع مضموم او په جمع مضمومه کې و در واحد مؤنث جمع کې بچ کوم نه مضموم واحد مؤنث کې به حاضر کې به مکسور وي هغه خبره موږ ویله چې وو به حذف شي اکتفاء او بسمې ما قبل شي نون تاکید ثقيله او مخکې مضموم او په مؤنث کې هغه کې بچ کوم نه یې حذف شي اکتفاء او کسرې ما قبل شي نون تاکید ثقيله ما قبل مکسور و در چار باقی مفتوح باقی سلور چې کوم نه هغه پاتې شو چې هغه سلور تسنیه مفردات صغیره لا يضربن لا تضربن اي كلمه مفتوحه ونون ثقيله مكسور باشد النون ثقيله مكسور اگر پس الف افتت كپس الف نو لك يضربان تضربان او لا يضربنان تضربنان دا د نون عربي په شکل باندې وشي چې هغه د الف نه بعد دا د الف نه بعد ده مکسور دا مکسوري خدا د تاکید د باره ده مشدد ده وګرنه مفتوح او چې دغه ما زه کې نو د الف نه بعد نو بیا به مفتوح لك لا يضربن لا تضربن چنانچه لام تاکید د کلام تاکید مفتوح د لام
تاکید په اول کې راغلی دی او نوري تاکید ثقیله دا چې کوم دی په آخر کې راغلی دی. په خبره باندې پوه شوې. مضارع مؤکد بلام تاکید و نون ثقیله مخکې درته بیان وکړو چې تکرار کوي چې دا مضارع ده مؤکد ده بلام تاکید سره او په نون ثقیله سره معلوم او مجهول دواړه. لا يفعلن لا يفعلان مجهول ویل لا يفعلن لا يفعلان لا يفعلن خامخا کار وکړي دا خامخا د تاکید معنی ده. لام هم د تاکید دپاره دی او دا نون هم د تاکید دپاره دی. په پښتو کې چې موږ معنا کوو خامخا نه کوي خامخا کار به وکړي هغه یو سړی خامخا کار به وکړي هغه دوه سړي وغیره وغیره ښه پوهېږئ او دا صیغې چې کوم موږ وویلې هغه دلته اوس واضح دي چې لا يفعلن کې د نوري تاکید ثقیله نه مخکې مفتوح دی لا يفعلان کې د نوري تاکید ثقیله نه مخکې ساکن دی لا يفعلون کې د نوري تاکید ثقیله نه مخکې مضموم دی په دې ترتیب سره اخره پورې ورسېږي ښه لا افعلن لا نفعلن ونون خفیفه حکم نوري ثقیله داره ده. نوري خفیفه حکم د نوري ثقیله لري جزان کې خودش ساکن است علاوه د دې نه چې په خپله به دې ساکن وجایي کې پیش الثقیله الف آیت در نه یاد او کوم ځای کې چې د نوني ثقیله نه مخکې الف راځي دلته باندې راځي. نوني خفیفه او نوني ثقیله کې د علماو اختلاف دی. بعض علما وایي چې په نوني تاکید ثقیله او خفیفه کې هېڅ فرق نشته دواړه د تاکید لپاره دي او د دواړو تاکید یو شان دی دواړه تاکید خو جمهور علما وایي چې نه نوري تاکید خفیفه کې تاکید کم دی او نوري تاکید ثقیله کې تاکید سیوا دی او دا د قیاس مطابق خبره ده ځکه نوري تاکید ثقیله دوه نومونه دي او نوري تاکید خفیفه یو نوم دی. نوري تاکید ثقیله کې یو ساکن او بل چې کوم دی متحرک دی او په نوري تاکید خفیفه کې یو نون دی نو ساکن دی یو نون دی ساکن دی په خبره باندې پوه شوې ته وایې لا یضربن لا یضرب نوري تاکید خفیفه دی او که نوري تاکید ثقیله دی په لا یضربن نو دا اولنی نون ساکن او دا دویم متحرک شو نو چې کله دوه نونونه دي نو دې کې دا تاکید ډېر دی سیوا دی او چې یو نون دی تاکید پکې کم دی. دا غوره خبره ده ښه د جمهور دا مطلب په دې کې غوره دی ښه کوم ځای کې الف راځي هلته به نه راځي نو گویا تسنیو کې به نه راځي څلور تسنیو او دوه جمع مؤنث دې کې به نه راځي دې کې انتقال ساکنن على غیر حده راځي انتقال ساکنن على غیر حده راځي اول ساکن هغه ماده دی دې کې شک نشته خو دویم ساکن مدغم نه دی دویم ساکن لهذا انتقال ساکنن على غیر حده دې ته وایي لهذا لا مضارع مؤکد بلا میں تاکید و نون خفیفہ معروف یا مجهول مضارع مؤکد بلا میں تاکید سرا و نون خفیفہ سرا مجهول معروف تو مجهول لا يفعلن لا يفعلون لا تفعلن لا تفعلن لا افعلن لا نفعلن اغه صيغه ذکر کې چاغي کې الف نشته او دا الف دلته کې چې کوم د مفرد صيغه دي او د جمع صيغه دي نو په دې کې چې کوم د نون تاکید خفیفه راغلي اسی کوئی په پښتو کې موږ معنا د دواړو دغه کوو چې نون چې کوم دی نو هغه د تاکید دی نو معنا یې کوو لا يفعلن خامخا کار به وکړي تاکید خو پکې دی نه ټیک ده خو د تاکید لپاره مقامات دي صحیح نه چې دلته تاکید ډېر دی دلته تاکید کم دی لکه یو سړي ته تا مطلق دا خبره وکړه چې زه د شیرګڼ نه راغلم هلته بجلي وه خبره پوه شوې اوس دلته بجلي نشته نو دې نه منې هغه خبره نه منې نو هغه ته وایي ان پې داخلي څه پې داخلي لام پې داخلي چې بیا هم ته انکار کې نو نورې تاکید ثقیله پې راوړي ان پې راوړي دوه درې تاکید په جمله باندې راوړي ٹھیک ده که په دغه هم دی نو هغه وایي والله خبره پوه شوې قسم پې وکړي په دې ته عمل نه کوي یقین پې نه کوي نو هغه وایي بالله هغه وایي تالله نو چې په دې هم یقین نه کوي او د هغه خبره نه ماني نو اخري ته راشي کوم دی پنځم مذهب دی د دې منی نه به یې ونیسي هغه به بیا د کابل سره واچوم ما درته دومره تاکیدونه وکړل قسمونه
غواړي مولا بل ځای کې ډېر غواړي بل ځای کې هغې نه ډېر غواړي بل ځای کې هغې نه ډېر غواړي خبره چې ټول تاکیدونه ختم شي نو اخره کې بیا دغه لهجه رالو خبره باندې پوه شوې چولای نهی درای د بمانا منع گردانه هر کله چې لا د نهی راشي دا په معنا د منع باندې به ګرځي په معنا د نفي نه ګرځي په معنا د منع به ګرځي وعمل لم كنت او په لفظ کې به عمل د لم کې نحو لا تفعل د معنا دا ده اخره پورې ګرځي لا تفعل لا تفعلا لا تفعل لا تفعلا لا تفعلوا لا تفعلي لا تفعلا لا تفعلنا لا افعل لا نفعل خبره پوه شئ اگر چې نهي په ټولو صيغو کې راځي خو دا مخاطب صيغې چې کوم دی نو هغه زیاتې د امر په شان دي ښه در نهي هم نون ثقيله و خفيفه په طور کې دانسته نون په نهي کې هم نون ثقيله او خفيفه په هغه طریقې چې تاو په جندل دراري درا راوړه لام خدي نو څه چل به وشي لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلن لجا صيغه شو لا تفعلن لجني صيغه شو واحده لا تفعلان ددو لا تفعلنان لا تفعل وما كتب معنى کې به فرق په ظاهر کې د مضارع په شان کې ده خو په معنا کې به فرق تا چې وی مثلا په مضارع کې چې لا تفعلن د دې معنا دا کار نه کوي هغه یو سړی یا کار به ونه کوي او چې دی وی لا تفعلن د نهي د لا د نهي شکل خو یو شانتي دی که نه د لا د نفي او د لا د نهي شکل یو شانتي دی په معنا کې چې کوم دی نو فرق دی لا تفعلن دې کې به ته بیا معنا کې لا تفعلن کار دی ونه کوي هغه یو سړی چې مخاطبي نو کار مه کوه ته یو سړی کار مکوته یو سړی کار مکوته یو ښځه مکوله لفظ به چې کوم دی دا به د نهي شي په مطلب باندې پوه شوې لکه په امر کې چې افعل کارو که شابه خبره باندې پوه شوې اضرب وهلوکه کل ډوډۍ وخوره خبره باندې پوه شوې دغلته کې بیا د نهي او د نفي فرق پکې ښه ته بیا دا شکل خو یو شان دي شکل یو شان قرینه وایي دا خو صرف دلته موږ یو ټکی وایو دلته یو ټکی وایو نو ځکه تا ته معنا زه بیله کوم ورنه په کلام کې به قرینه موجوده چې دا نفي ده که دا نهي ده په کلام کې به قرینه موجوده د نفي او د نهي د مذکر او د مؤنث د مؤکد او د غیر مؤکد د هغې قرینه به موجوده تا ته به د هغې پته بیا لګي ښه لام مقصود کې انا لام امر خوانند لام مقصود چې دې ته خلق لام امر وي څه ته وایي لام امر در مضارع عمل لم کړه په مضارع کې عمل لم کوي و بمعنى امر ګرځانه په معنا د امر به ګرځي و در نه عید بر صيغه معروف برای خطاب په صيغه معلومي د مخاطب باندې راځي اے مضارع معروف بلا امر ليفعل کار د لم سمانه مفردات د وجزم ور کوي کوم ځای کې چې نون عربي راغلي هغه ساکن دی خیال کړه خبره او په دوه صيغو کې به هیڅ عمل نه کوي دوه صيغې څوک دي د جمع مؤنث صيغې هغې کې به عمل نه کوي په ټولو صيغو کې به راځي په ټولو صيغو کې معنا به د امر کې ته ليفعل کار دی وکړي هغه یو سړی کار دی وکړي څوک به یې سړی خبره پوه معنا به د امر کې خو صيغه د امر نه ده صيغه چې کوم دی د لام مجزوم د لام جازمه ده او څوک ته د امر وي غایب تم امر کیږي په واسطه باندې غایب تم امر کیږي په واسطه باندې چې زه تا ته ووایم چې د یضرب فلانې دی وهلو کې ته د دې مطلب یې ته ورشه ورته ووایه داسې خبره کار وکړه ليفعل لنفعل مضارع مجهول بلا امر مضارع مجهول بلا امر سره ليفعل ليفعلا ليفعلوا دا مجهول شو ليفعل کار دی وکړي شي دا یو سړی سره لتفعل لتفعلا لتفعلنا ليفعل لنفعل درجهم رواس کې نون ثقيله و خفيفه دلته نون ثقيله راوسته ښه ليفعلن خامخا کار دی وکړي هغه یو سړی چې کله د تاکید دپاره ورته ویل لا یفعلن خامخا کار کوي یا وبکي
او دلته کې چې لام د امر شنو لام د امر مکسور وي نو بیا معنا